هر کله چې امام بخاری رحمه الله د ابواب غسل نا فارغ شو اوس بیانې امام بخاری شروع کوي ابواب الحیض مناسبت فيما بينهما واضح دي چې اسباب غسل پای کې موجبات غسل بیانېدل چې به موجبات غسل څه شي دي نو معنا معنی دا د موجبات غسل نه ده احتلام دي په صورت رؤیت الماء دا د موجبات غسل نه ده نو ار کلا چې موجبات غسل چې هغه خروج دمانی دي هغه عامو نغینه چې فارغ شو اوس مصنف علیه رحمت بیانې موجبات غسل چې هغه خاص دي چاہے تا حیض ہوئی وہی فرمایا چې کتاب الحیض حیض معنی لغوی اصطلاحی قد مر فی درس ترمذی حیض پر معنی لغوی کې جمع تهم وی او سیلان تهم وی حیض په معنی لغوی کې نفس دم ته وی او په اصطلاح د فقهای کرامو کې هو دم ينفذه رحم امراه بالغه سلیمه عن داء وصغر احکام د حیض اور سره امام بخاری ذکر کړي عندنا اقل مدد حیض 3 ورځې ده او اکثر 10 ورځې ده او دغینا ما وراء زائد چې کوم دی هغه ته استحاض وي امام مالک علیه الرحمت مطلق رؤیت دم بغیر د تحقق د وخت نه بس هغه ته حیض وي او اکثر مدد حیض ول سره عنده ده امام شافعی اور امام احمد علیهم الرحمت هغه اقل مدد حیض یومن ولیله یوم ولیلۃ یورز یوشپا واکثرو 15 پینزل رسره بیا احکام د حیض کوم دین هغه ورسره راځي خو تاسو بچون کې ترمذی خوم او ویلا خو امام بخاری رحمه الله اوس انداز وګوره او د دې تراجم وګوره او دینه به تاسو پته لګي چې فقه البخاری فی تراجمه یو باب ذکر کړي او دغه پر موږ به یو ټکی ورسره وایو دغه سره به تاسو ته تراجم ابواب شیخ بخاری اب تاسو ښکار شي امام بخاری وی کتاب الحیض دا کتاب دی په بیان د هغه روایتو کې چې هغه د حیض سره متعلق دي محدثین حضرات فرمایي چې امام بخاری کتاب الحیض په عنوان سره ذکر کړ دي او کتاب النفاس و کتاب الاستحاضه هغه په عنوان د کتاب نه ذکر کړی بلکې کتاب الحیض کې هی درنا ذکر النفاس و ذکر الاستحاضه هغه ذکر کړی دي طبعا او اصالتن فقط کتاب الحیض ذکر کړي دغه وجه سره د امام بخاری دقت نظری تو ګورا امام بخاری وی چې اصل خو حیض دی استحاضه ته وی خو د حیض روانه دوته وی خو حیض چې روان شي نه ته استحاضه وی نو دغه څه حیثیت ده او نفاس ته وی نفاس هغه دم حیض ته وی چې کوم بعد د ولادت خارج شي خو نو نفاس ځکه چې نفاس د نفس نه ده نفس ساته وی په حمل سره فم رحم بند شو اوس په وځ د حمل سره کلاو نو نفسا ټیک شو نو حیض جاری شو نو اصل حیض دی نه استحاض روان حیض ته وی او نفاس بند حیض ته وی سبحان الله امام بخاری مزاج باندې پوښوي دې لپاره مسائل د استحاض اور مسائل د نفاس امام بخاری رحم الله غو طبعا ذکر کړي اول اصالت للحیض ګور علماء کرام صلحاء امت د وخت مشهور علماء او لیډران مدرسین ها لیډران
لیڈر تم خوشحالے گئے مقرریت تم خوشحالے گئے تدریس بات شہید اقتدار دے روشی گانا لوی شیر لوی منصب دے او دین چې نشر شوی دی نو په دې تلای باندې د غدای نه نشر شوی دی معنا د درس نه نشر شوی دی الله مسلې توکل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې يهودو نصاراو مجوسو مشرکین عربو ودأبهم او دغی احوال او دغی معاملات فقط حیزو خذو کې یهود اور مجوس دا داسې قړي داسې ظالمانو چې دوی بکله چې خذل حیز راغی نو د خذل نه به مقاطعه وکړه مقاطعه کلیه نه اتیان نه دغی د الله سره دغه د لاس شي غستل نه خړل نه سکل نه مواکلت نه مشاربت نه مجامعت بلکې یوم مکمره کې دغه سره استوګنا هغه ناقابل برداشت و وامن نصارا جو نوغي لا يعبؤون بالحيض وبغيره بس هغه په حالت ته حیض او په حالت ته عدم حیض دوار یکسان مشترک جون تیراو ایدا تمیز نه کو چې دا حیض دی او معنی د دین دی او دا نه دی معنی خو بس کیف ما کانا چې څنګه قبل الحیض دای معاملات بیبیانو سره نو بعد الحیض هم هکذا واما مشرکین عرب علما ذکر کوي مشرکین عرب چو نو دغه مزاج چې کومو هغه په شان د نصاراو باندې خو الا یو فرق داو چې لا یاتون فی الاقبال بل یاتون فی الادبار مشرکین مکه مشرکین عرب چو په حالت تهیز کې بیبیانو سره جما کوله خود ادبار نه کوله چونکه دا قبول چې کم دینو دا اوس ګندش خوان نه کی مناسب نه دی نو دی به ادبارنا یعنی دو استعمال د دوبر کو مشرکین والله آیت راولې کې چې يسالونک عن المحیض قل واذن فاتذ النساء في المحیض واتوهن من حيث امركم الله دا ادبار او حرمت خو اسمو نو بیا حرمت ذکر کا او د يهود او د نصارا او مذمت وکا چې فاتذ النساء في المحیض د حیض په ایامو کې د خذن اعتزال وکای ډډ وکای خو اعتزال چې کوم دی هغه نه مراد چې کوم اعتزال د يهودو خو يهودو کوم اعتزال کو مراد تن اعتزال د جما دی فاتذل النساء اے مجامعیهن پتا سه حال کې چې جما کوونکې په حیض کې حالت ته حیض کې جما منع ده او باقی هر یو شی په اعتبار د سالف زمانه تیر شوی زمانه یجوزو نو قرآن د یهودو مذمت وکړه د نصارا مذمت وکړه د مشرکین مکه مذمت وکړه او التفصيل ما قلت لكم قد يجو ان شاء الله في حديث سنن النسائی على صفحه 55 ان شاء الله هل معكم النسائی ام لا سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا ګوره علماء کرام دا شروع ده څه تاسو دا څنګه خلګول ما شروع ده دا ګوره 55 راغی خاله خیر سره بالکل باب تعویل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض بروایت ثابت عن انس قال كانت اليهود اذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل واذن فاعتزلوا النساء في المحيض فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يواكلوهن ويشاربوهن
ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع. پدې سپوږی نو قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې دای تفصیل راغی او قرآن دغه لپاره بنیاد دی. امام بخاری علیہ رحمت کتاب الحیض ابتدا په آیت قرآن سره کړی دا وجه دا چې د آیت مبارک چې دی جامع لاحکام الحیض دی. دا آیت جامع لاحکام الحیض دی. نو په دې اعتبار سره امام بخاری دا آیت راوړ او کله کله دې تبریکن راوړي او کله اصالتن راوړي. اشاره ده چې ثمره ما سیاتل من المسائل في هذا الباب يتعلق بهذه الايه. او آیت چې کوم دی قران عظیم دا د آنی والا ثمر مباحث دي دغه لپاره اصل دی. سبحان الله. تبرکم شو بیان د اصلیتم شو یا دایت جامع لاحکام الحیض دی. نو فرمای ويسالونك عن المحیض دا تپوس کی په بار د حیض هو دویتا هوازن دا ناپاکی دا گندگی دا او دم د حیض کم دی کنه دا واقعي مرض دی بیماری دا او دې سره واقعي اوسم ډاکټرانو وایي چې یو سره د حیض په حالت کې خپل خز سره جماو کی نغی سره بیماری پیدا کی او کله نو بیا اخر کې پیدا شي پیدا کیږي او یو ځل دو ځل سره خو نه خو چې عادت یو ګرځي کله خطای کی انسان قل وازن فاتذ النساء فی المحیض ډډو کې د خذونا په حالت ته حیض کې د جما ولا تقربون تایطهرن او من ذکر تاسو دیتا جما کوونکی تر دې پوری چپا کشي په امساک د دم حیض فاذا تطهرنا پس خی پاکشي فاتوهن من حيث امركم الله. اوس من حيث چې ذکر کړ کنه نما مطالعه جوړه نما په دې باندې مشرکین عرب ته رد وکړ چاري حیثیت بدل کړو کنه ګربړیشن کړو. فاتوهن راځي دوی ته د اغه زینا امرکم الله چې تاسو الله دغه اجازه درکړو امر کړی دی. نو امر وجوبی شو نو چې امر وجوبی شو نو وجوب چې کوم دی د دې تعلق سره په یو امر حلال سره مباح سره نیوي لکه بعض خلک ادبار هم اباحت ته ولکه هغه ته امر څنګه راغی. نو امرکم الله نو مراد هغه زیده چې کوم مخکې تاسو الله حکم کړو او دا چې ول نه چې آسان بنیم دغه سره من حيث امركم الله دا غزين چې الله درته امر کړو چې سره دې در باندې بند کړو د هي د وجنه بند کړو هیڅ ختم شو. من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين. الله کیا کته انسان یک قصور د نشوي الله خو کوي توبه کوونکی ويحب المتطهرين او کتاب قرآن او سنت باندې مکمل عمل کړی الله پاکي هغه کسان چې ځان پاک ګڼون کې دي. او زما د شیخ تفسیر چې موږ جوال قرآن کې وایو کنه دا کله کله الته وی چې میرے شیخ انور کی موتیا جواهرات شیخ انور هغه دیږي چې شیخ القرآن طویل شو دغه په جواهر کې به لیکل دي. نو هغه جواهرات موږ هم دلته وایو کنه. اوس ګوره قرآن عظیم فیضات طهرنا حتا یطهرنا ورموی لا تقربوهن حتا یطهرن. نو منی ذکرګه دیتا نو غایت قربان نفس طهارت ته حتا یطهرن. اوس فیضات تطهرن نو بیا مبالغه شو. نو بین الآیتین بظاهر تعارض دی. مخکوی چې منی ذکرګه ترتیب پر چې دوی مطلق پاکی شي بیا وی چې خې پاکی شنو ال راځي. آیتینو کې بظاهر تعارض دی. مخوی لا تقربو حتی یطهرنا اوسوی چې فیضات تطهرنا نو مخی آدمی یعنی مطلق طهارت سبب د اباحت تے یعنی سبب د جواز دے اور اس طری آیت کی طهارتی کاملہ بزن فقہائی کرام فرمائے چې اصل کی دی آیت کی اشارہ شو مدید حیث تا
چې انقطاع د حیض دا په مودي اکثر وي یا په مودي اقل سره وي کې چېرې مودي اکثر وي نو بس نفس امساک د دم چې کم دی بس دې سره اباحت ته قربان راځي نو بس حتا یطهرنا چې اکثر موده شي او چې کله اقل مودي باندې امساک د دم شي نو سو پوری چې غسل نه کړي یا تقریبا ادنا وقت صلات نه تیر شي نو اتیان ورته جایز نه دی شاید چې عادتي بدل شي نو فیضا تطهرنا دا به موږ حمل کو په زمانه عقل باندې چې بعد الغسل بشي انور شاہ کشمیری شیخ محترم وی میرے شیخ انور کی موتیا اللہ اکبر سره حیرانی کی چې د خلقو په دې زړونو کې د خپل د شيوخ څومره لوی قدر او مختصره غو خبره ده او چونکه شیخ انور دا جواهر کې خصوصی جلی حروف سے لکھل دی شیخ انور کی جواہر پاروں میں سے ایک عظیم الشان نقطہ تا خیال دی ورته کنه نو هغه دا چې شیخ انور وی چې د دوارو آیتونو کې صنعت استخدام دی او اول آیت کې حتا یطهرن دی تیشوا نو دا قرات مخففه دی دین رستو قرات مشدد مقدر دی فاذا تطهرن مشدد دی نو دغه نمخ کې مخفف مقدر دی نو معنی دا شو چې ولا تقربوهن حتى يطهرن ويطهرن يطهرن بامساك الدم ويطهرن بالغسل فاذا طهرن وتطهرن دفاتوا من حيث امركم الله اس مسئلہ حل شو دا من جواهرات انور شاہ کشمیری شو ساخن له ورته مولانا سیوا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جی باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتب الله على بنات آدم كتبه الله على بنات آدم بس ګور علماء کرام او صلحای امت منګه تاسو د مخ کې ویلو باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاری شریف کې ټول ابواب چاغه شروع کیږي په کیفیت په عنوان د کیف سره دا تقریبا 10 ابواب دي دا څه ده کنه او پای کې نشل ابواب چې کوم دي جلد ثانی کې دي او لس په جلد اول کې دي صحیح ده کنه ٹھیک ده کنه شل ابواب په جلد اول کې او لس په جلد ثانی کې دین امخ کې دو بابا په عنوان د کیف تور شوی اوس دا دریم باب دی په عنوان د کیف سره یو هغه باب چې کیف کان بدل وحی او تیم کیف یقبض العلم او ترغه کیف بدل ہے نو دا په عنوان د کیف سره په بخاری شریف کې دا دریم باب شروع شو باب کیف کان بدء الحیض سبحان الله سبحان الله محدثین عظام ذکر کوي چې امام بخاری چې کله د باب عنوان په کیف سره تړي او د باب عنوان په کیف سره منعقد کوي نو اشاره وی اختلاف فی الحدیث تا اشاره وی اختلاف د علماء تا نو ذکر کیف ذکر کی اشاره دا چې طالب جانا ویښه په دې مسأله کې اختلاف دی او څنګه اختلاف دی نو بعض علماء کیف کان بدء الحیض د امام بخاری ذکر کوي چې لکه ابتدا د حیض کله نشي هوا یا کیف کان بیان د کیفیت ته حیض خي چې کیفیت ته حیض سره نو په دې کې درې اقوال دي خدا یو قول اسی ورسره لکایده او قولونه دو دي یو قول دادی چې د حیض ابتدا د مای هوا نشوي ده ولی اوس بعض علماوی
الله چې ولا تقربون حتى يطهرن استغفر الله ولا تقربوا هذه ولا تقربوا هذه الشجره ولا تقربوا هذه الشجره دې شجر ته منځ کېږي فتكون من الظالمين نو چې کله دوی نږدې شو د مای هوا په ایمان سره او بوټه وخوړ نو دغه د وجنه نه شو ای خیانت وکړه او خیانت سبب د هر جوش تا خیال ورته خیانت وکړه نو خیانت سبب ده هر جوش بعض علما وی چې نه اصل وجه دا نه ده ګوره د کائناتو د وجود مقصد د انسانانو افزایش او پیدایش اې د پر الله اول بابا پیدا کا آدم سے ابیا ولا خزه پیدا کا ہوا وای اوس د هوا نه اولاد پیدا کولو مقصد نو اولاد به څنګه پیدا کی اخر کې ولد په بطن د مور وی دنه نو هر ولد خو محتاج غذاوي نو دی له بدن نه غذا څوک رسي نو الله دا امساک دم دا زرزریه د سوګردولا د ولادت او دغه دم چې کوم جمع کیږي دا سبب د خوراک او د غذا د ماشوم ګرځي نو یعنی انقطاع دم یا امساک دم دا علامه وی د څه د علوق چې دا خزه امید کې شوا اوس دینه بچي و جوړیږي نو دا وینا دا سبب د تولید د بچی شوا نو بیا څه زمانه دا دغه وینا سبب د غذا د بچی شي نو اصل شی چې ده دغه ابتدا هغه صرف دی لپاره چې د انسان د پیدایش ذریعہ هغه څه شی ده او انسان چرته جوړیږي کومه کارخانه ده نو د مور خېټه ده او بیا بچي څنګه پیدا کیږي په امساک د دم هیڅ سره او دغه دم هیڅ دا غذا د بچي وي نو ابتدا د هیڅ د هغه وخت نشوي دا چې کله په دې کائناتو کې د اولاد د پیدا کېدو سلسله شروع شوې ده او رومبه مور په دنیا کې هوا پیدا نو لہذا ابتدا د هیڅ د هوا پیدا شوې ده پلس دا یو خبره ده دیم قول علماء کرام غدا دي چې ابتدا د هیڅ د بنی اسرائیل د خودو نشوه د بنی اسرائیل خزه په جمعه تراتلی مزونو لا چای بار سکه مزونو ایله براتلی خدا لګي ورمان کار وانه ارضی بدا شرارت کو چې خلک به سیدی له لاړلی نو دی ورستو انتظار کو بیا به نارینه او تکتل دای وخت خدا کپڑے تاسو نه وکنا بیا به نارینه قتل ځکه ورته انو دوی دغه دی وجنه منم کړی شوی او دغه دی وجنه په دوی باندې د خیانت د وجنه په دوی باندې هیڅ شروع شو دا دوا اقوال دي فل حاصل ابتدا د هیڅ هوا نشوي دي او ابتدا د هیڅ د بنی اسرائیل نشوي دي دا دو شو امام بخاری رواج ذکر کا دا امام ابن مسعود او دا عائشہ بیداد چې بنی اسرائیل شروع شوی دی نو دا بنی اسرائیل قول ذکر کی او حدیث ذکر کی بیا وی وقول النبی اکثر و اکبر نو ترجیح ورکی بیا نور څه کار دی نه کی بس پیغمبر اسلام قول چې اکثر قبولن دی و اکثر قوتن دی و اکبر قوتن دی نو خبر اخلاص ده گنگوی علی رحمت خسته جواب کوي هغه وی چې اصل کې ابتدا د حیض نفس ابتدا شوا عاد هوا بین شوی دا لیکن زیادت د دم یا زیادت د مقدار هغه د بنی اسرائیل د خودونه شوی دی او دا قول چې کوم دی دا نزدار دی فاحفظوه دا قول یاد کړئ وقد یجو فی امتحان الوفاق پوښګنا او کله کله دا د وفاق په پرچه کې راځي نمازه کته د وفاق په پرچه مطابق وي او دلته
یو مولوی صاحب دې عوام بخاری پڑھاوي نو زه هغه به کله کله تعلیم القرآن ته دور حدیث امتحان لبتلو نو دغه دقه ځکه بار تعلیم نه تاسو چې څومره زره دو کال زتلې و نو طالبان به بعد پروس کړم دغه تاسو کو څه کړم دغه تاسو کې نماز دې له بدې نه بغیر بل څه نه راځي نو تا خیال ورته کنه او تا خودم رغټه خبره نه و ابتدا د حیض نفس ابتدا من حوا اور کثرت دم یا زیادت مقدار من نساء بنی اسرائیل بخلاص باب کیف کان بدء الحیض وقول النبي صلی الله علیه وسلم او بیان د دې قول د پیغمبر علیہ السلام یا وقول النبي وهذا قول النبي صلی الله علیه وسلم هذا شیء كتبه الله ولا بنات آدم دا یو شی دی څه دا حیض چې الله مقرر کړی دی په لونو د آدم سیب ولی لکه چې مقصد د کائناتو افزایش نسل دی د بچو د پیدایش ذریعہ ده او بچی پیدا کیږي پس کې پرهم د مور او دغه غذا دم د حیض ګرځي بس وقال بعضهم نا معاشی ذکر کړی دي عبد الله ابن مسعود عائشہ بیدا معنا امام بخاری رد کې دوی په قول وقال بعضهم او بعض علماء وی کان اول ما وصل حیض علی بنی اسرائیل وہ اول ابتدا د حیض سماندی د بنی اسرائیلنا اول اغا چراله کله شو حیض په خود د بنی اسرائیل باندې و لکه چری خیانت کړه ما درته وی اوسه دا دو قول شو چې یو دو قول شو اول قول حضرت صلی الله علیه وسلم او دویم قول دا عبد الله بن مسعود او دا عائشہ بیده امام بخاری ترجیح ورکي قال ابو عبد الله امام بخاری وی وحدیث النبی صلی الله علیه وسلم اکثرو ٹھیک شو او تر روایت اکثرو دی اکبرو دی معنا حدیث النبی صلی الله علیه وسلم اکثر قوتا واکثر قبولا واکثر فائدتا او پیغمبر علیہ السلام خبره دا ډیر زیاته د فائدې ده او دې کې ډیره فائدہ ده دا ډیر زیاته ده په اعتبار د قوت او دا ډیر زیاته ده فائدہ منا په اعتبار د قبولیت او کې اکبر وای حدیث النبی اکبر من قول الغیر د نبی خبره غټوي د قول د بلنا لہذا مسله شو ابتدا د حیض د بنات آدم نشو د حوا علیه السلام نه ابتدا شو او بل تطبیق ما درسو کسا نفس ابتدا من حوا و کثرت یا زیادت مقدار من بنات بنی اسرائیل نشکال ختم چلو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى الى الحج فلما كنا بسرفه حيث فدخلنا ګورا مولانا صاحبہ الله دې تا ما سره وبخي دا حدیث مخکې مکرر مونږ ته وې ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله حج لتلو او بیبیان ور سره وي انو په دغه وخت کې چا د قرانیت تړلو چا د نفس حج افراد او د چا نفس عمره وا بیا چې نبی علیہ السلام تور سیدنو فرمایل چې چا څنګه قربانی دا نه په خپل احرام باندې باقی پاتې شي او چې چا سره قربانی نشته ده ناغه عمره ما تکه افعال د عمره پوره شي نو ما تکه او ځان حلال کړي او دغه نرست بیا ایام د حج شروع شي بیا به د حج نیت وتړو مقصد الحدیث دې ځکه د سره امام بخاری دا حدیث راوړي چلکه دا خیه چې ده دا په بناتو د آدم باندې د دروز اولنا او پاغي باندې دا دلیل چې کوم امام بخاری ذکر کړو مخکي چا ذاشون كتبه الله علی بنات آدم هغه دې په اوس تفصیلی حدیث ذکر کړي چې دا ما چې تا تکم جز ذکر کړو
دا یو ټوکړه دی یو حدیث وا کم حدیث ته عائشه ٹھیک شو او چې پای کې ذکر د حال د عائشه به دی بس نور څه شته نه حضرت عائشه وی سمیت قاسم وی ما اوریدو د عائشه بینا تقول وی خرجنا مگر مدینه نوتو لا نرى الا الحج مگر نه پیجند مگر صرف حج یا لا نرى مگر ګمان نکو مگر په دې سفر کې مگر د حج فلما كنا بصرفا هر کلا چورسدو مقام صرف تا دا 20 کیلومتر ننی زمانه کې ګرانن زمانه چې کوم لوی سړک دی موټر وې من المکه الى المدینه سبحان الله الله دې موږ مری لبوزي نن مولانا عبد الله روان دی بیګارا ته فون وکړ په 1 بجې به زما انو ما څنګه چالو شو یار درس به مې وکاو استاد حواله به مې ورکولې ما غداسي مقتدیان را لکار وکاو ما زما دې کو موږ لا تنسنا فی دعای کا وانا شنن به 1 بجې روان بس ته چې دنو ګوتې والی مردان ته روان شي الکه د عمرې بندوبست کو خره بندا چې موږ د په کرام سره رسخت اسلام آباد نه ګورنه اسلام عمرې له تل سره راغی ته د عمرې کې فایده ده خدای بندا خاجی علماء کرام فلما كنا بصرفا چې موږ مقام صرف ته ورسېدو نو اوس موټر وې ده ښا او هغه دیږي ماشاءالله ماشاءالله مکینه چې راځي مدینه ته نو په دې کې لاس باندې دغه سرنګ دی ورته لکه کته دی کور باندې او چې هغه نازن بیا دیم سړک دی ځکه چې موټر وې ده نو مخامخ ښکاری او دغه نه خوا کې غوټ مسجد جامع مسجد شیخ ابن تیمیہ امام ابن تیمیہ غوټ مسجد جامع مسجد چې نه خبر توخه وکنه ته خو به پټ پټ ان بهر حال مقام صرف ته چې زور رسیدم نو هیڅ بیمار شوم ابتدا د عادت شو فدخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه ما څخه پیغمبر اسلام په خیمه کې وانا بکی زناستو جڑا میں کولا اللہ اکبر فقال مالکی نبی علیہ السلام سوچتا تعالی انا فستی یا انو فستی آیا دم دی جاری شو حیدل شروع شو قلت ما انام آو قال حضرت فرمائل خفکی گما ان آزا امرون کتبه اللہ علی بنات آدم او چونکه مخ امام بخاری شیء ویلو او دلته حدیث کې راغی امرنا حاصل داش چې امر نه مراد شیء دی او شیء نه مراد نفس دم دی خدای او شیء دی كتب الله علی بنات آدم الله ازلن لیکلی دی په اولاد آدم باندې فقضی ما یقضی الحاج ادا کوا افعال د حج هغه افعال چې حجان کوي غیر الله تطوفی بالبیت ہاں سوا د دینا چې طواف د بیت الله بنا کئ زکه چې طواف د بیت الله چې دی اب مسجد کی او مسجد کی حائض و جنوب له دخول جائز نه دی قال بس خبر اخلاص قالت وضحى الواو لمطلق الجمع للترتیب دانه چې دلته حضرانه جو نبی رسول الله قربانی شروع کړه نا بس خلاص شوخه انعام الدین خلاص شوخه دې ځکه خبره جدا شو عمره افعال خلاص شو ما ته وکړه د افعال د عمره په اختتام باندې قرباني نشته ده تمتع نه بعد چې د عمره نرستو حجو کې نو انضمام د نسکین راغه په سفر واحد کې نو بطور شکریا بغړه دا ګډ زبکه قرباني وکړي قالت عاشوی وضحى او قرباني کړي وا دا باندې چې وکړه چې وای نو بیا هیڅ سره متعلق کی نو اخبار حضرت قرباني کړي وا ان نسائه د خپل خذو په دې بالبقر یو د بقر یو د بقره بقره یو غواتوي بقر مطلق غواتوي
نو دلته بالبقر یعنی په غوا یا بالبقرتی په یو غوا. اوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قربانی چې کړي و د بیبیانو طرف نو دا قربانی واجبه و که قربانی نفلیه و؟ چې قربانی نفلی نو داغي د پر اجازت ضروری نه ده، او که قربانی واجبی شي نو دا غدم تمتع ده، دا واجب و. د دې لپاره خو اجازت ضروری دي. په حدیث کې د اجازت ذکر نشته ده. دا ونه چې نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کې نه په حدیث کې د اجازت ذکر نشته ده. ظاهر خبره ده چې چانه مونږ ته دین رسیدل دي، دغه حکم دادي چې په امور واجبو کې با تپوس کوي یا امور واجبو کې به اطلاع ور کوي. نو حضرت د خپل بیبيانو طرف نه قرباني وکړه، پس ته اطلاع ناغي تا چې تاسو غوښته پیسې می سشته کې نشته، زړه به قرباني کوه. خبر اخلاص شو. مقصد الحديث حيث بصرف نور پکې سنشته دا واخه. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. ګوره مولانا صاحب تا نظر شمه قربان شمه د امام بخاری مزاج چې ما د طویل پاول کې ما ابواب د بخاری او د ترمذی کې ودا فرقي. قران مخکې چې ولا تقربوهن حتا يطهرن، سو پر چې د خذل حیض نی راغله نو نږدې نشه، فاعتزلوا النساء دین په ډډه پاتې کېږي. اوس چې فاعتزلوا یو امر عام دی، اعتزال وکي ولا تقربوا نږدې نشه. اوس په دې سره خو مظاهر هغه د يهودو خبره وا. د امام بخاری رحمه الله اوس مستثنیات ذکر کوي د لا تقربوا او د فاعتزلوا، چې قران وی فاعتزلوا النساء خذونه ډډه وکي. نو هغه امور چې د اغینا ډډه جایز نه ده، او هغه امور چې په دوران د حیض کې د خزي او د خاوند په مابین کې جایز دي، نو امور جایزه امام بخاری ذکر کوي او پاغي تراجم راوړي. یادا سوی چې ولا فاتزلوا ولا تقربوا دا یو امر عامو حکم عامو، نو داغینا بعض مستثنیات ذکر کوي. یو د مستثنیاتو نه ده فاتزلوا ډډو کوي خو کې سر د لوید نویزل شي، ډډو کوي خو کې سر د منګزي نو منګزول شي. الته فاتزلوا ها کې چرته دای په جولای کې سر کیږي او د قران تلاوت کوي نو کول شي. فاتزلوا هغه ته جمال قران مجید راوړه واغه دا تسمینا هغه د ګوتې لاستونه ونیوي دې ته زوره لاستی کسوري لاستی د کسوري لاستینا ونیوي او تعالی قران راوړي شي. بس دا اوس ګوره یو باب ذکر کړي او پای کې امور استثنائیه ذکر کړي. نمبر 1 باب غسل الحائض راس زوجها وترجيله، باب دې په بیان د وینځلو د حایضې خزي سر د خپل خاوند او منګزول دیږي. معلومه شو چې خزه به تعالی سر وینځي خمزدار شمپو سره او پوشي او بیا به دغې نه پستا غوړ کی او بیا به منګز کی او بیا به د خسته جوړ کی تا ته وزه جمعه ته مول لاړ شه. ورځګن داستا کار ده ها. وترجیله دو حدیث امام بخاری راوړي خو په دې کې د غسل را ذکر نشته ده، فقط ترجیل ذکر دی. امام بخاری وچار کړه ترجیل ثابت شو نو ات ترجیل بعد الغسل دی. نو پوښ کنا دې ته دلالت مطابقی ولکه غسل راس کم دی نو دا ثابت شو په اعتبار د دلالت مطابقی سره. نو فرمای غسل الحاضرات زوجها وترجیله مخکدا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. كنت ارجل حتی عشوی ما به منگزول
راس رسول الله صلی الله علیه وسلم وخته د سر د حضرت سے وانا حائض په دې حال کې ز په حیض کې وما نو معلوم شفاعت ذل النساء فی المحیضنا هغه اعتزال د يهود مراد نه نه بلکې اعتزال من الجماع مراد دی لاس د حایض پاک دی جسم د حایض پاک دی نو کچره ناپاک وي نو بیا دې ناپاک لاس سره پاک سر څنګه وینځل کېده خو چې دې عاشیه په حالت ته هیڅ کې د حضرت سر وینځره او منګز کړي دي لہذا ان حیضتک لیس فی یدک دي رسول روایت را روان دي جناب وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام بن عروه عن عروه انه سئل ګورا رورا هشام ابن یوسف ذکر کړي چې ابن جریج اخبرهم دی ابن جریج کوم دی هشام ابن یوسف ته خبر ورکړو چې قال ابن جریج وی اخبرني هشام بن عروه مال خبر راکړو هشام چې زوی د عروه دی ان عروه د خپل پلارنا انه سئل عروه نه تاسو شو اتخدمون الحائض او تدنو مني المرأة وهي جنوب یو سیراغه او تاسو کو اتخدمونی الحائض ای خدمت کول شي زما حایضه خدا کله چې بیمار شي مار ډوډۍ په خول شي چې په خول شي جامې را لويځل شي الکه په سر باندې په پاندو زور کول شي او تدنو مني المرأة یا ما ته نږدې کې دي شي خدا زما لاس راوړی شي ما سره یو ځای بدن جوختول شي وغیرہ وغیرہ ویا جنوبن په دې حال کې چې جنابت کی فقال عروه جواب کی کل ذالک علی حینن هر یو دې دواړه په ما باندې آسان دي سمانا خدمت دونو دواړه آسان دي مر خدمتم کول شي او تاسو یو ځای کې دې جوخته دې ومشي وکل ذالک تخدمنی یا یخدمنی او هر یو د دینا زما خدمت کول شي معنا حایزم خدمت کول شي نو جنوبا هم خدمت کول شي وليس على حد في ذلك باس او په دې خبره باندې نشته پېچا باندې څه ګناه چې خدمت اخلي څه ګناه نشته ولی اخبرتني عائشه زما ماسی خبر کړم چانا کانت ترجل رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو منګزاو وخت د پیغمبر علیہ السلام ویا حائزن ورسول الله صلی الله علیه وسلم حينئذ مجاور فی المسجد اور نبی علیہ السلام په دغه زمانہ کې اعتکاف کوونکو په جمعات کې نبی علیہ السلام په جمعات کې معتکف وو انو کلبا چې سر وینځل غوښتل د جمعات اخري کونه باندې بودري دا عائشہ د خپل کور په اخري حصے ودري دا او حضرت صلی الله علیه وسلم له سر وینځ او بیا به ولا تیرو لګول او بیا به منګز ک فوجي مجاهد فی المسجد یدنی لا راسه نبی علیہ السلام باندې تخپل سر نږدې ک ویا فی حجرتها په دې حال کې چې عائشہ بیبا په خپل کمره کې وا فترجل ویا حائز سر بل منګز ک په داس حال کې چې دا به حائزه وا معلومه شو چې حضرت بعد د جمعه اخري حصہ عائشہ د خپل کور په اخري حصہ حضرت لبه سر وینځه لکه ستدل تکې نه کنه او تعالی سرویز دا جو کور دستا او دا ستا جماعت ته ټیک شو کنه معلومه شو چې ستا خزه کې په هیڅ کې شي او تعالی کپڑی وینځل شي سر دل منګزول شي اور چاپی کول دي شمار کړه باب قراءة الرجل في حجر امراته وهي حائض وكان ابو وائل يرسل خادم بس اوس ګورا د لا تقربوهن او د فاتزلوهن بل استثناء کوي یو د استثناءاتنا دا شو قراءة الرجل في حجر امراتی یا فی حجر امراتی پوښو کنه حجر او حجر فی حجر امراتی یا فی حجر امراتی نو لستل شي یو سړی قرات په جولای د خزه خپلې ویا حایدن چې هغه حایز وي دا زګور کمال محبت ته خیال چې دا بابونه بیا لار چې
سې اجرا وکړي نو چې تاسو بابونه نه ویل سلار چې اجرا بس کوي دا یادو خزان لیکا تا خیال ویا حایزن په دې حال کې چې حایزې نو مراد جولای نه دانه چې په تور ماشوم په ځان جولای کې ورته ناشته معنا ته دې د داسولي او دې په پتن دې کنه سریخي او سبق وای نو ویل شي یا دغه څنګه غناستي ته ته ډډه داسولګي د ایسینې سره جوخته هو شو کنه او دا سر دې بین پستان او کینه تلاوت کوي نه کولې شي دغه څه ښکار دي او دا د کمال محبت خبرې دي یو ځل یو استفتاء رااله چې یو سره کې د خپل خزه پستان په خله کې وخت د شاوت په پستان په خله کې ونیوي نو دې سره سکیږي او چا ویلو چې دا حرام دي او دا به موشي او دا عمل حرام دی دا له فتوا او غنو علماء چې حرام دي چا څه انو مال رااله نو ما ورته ما بالکل جایز دي شامل کړی دي خدا عمل قبیح دی ځکه دی کې د انسان رجولیت ختميږي رجولیت نه ځوان مرضی ختم شي ځکه چې توله په پاکستان باندې خلکی دي کمانه ځان دی ورته بچونه ښکار کوي کنه ته دا ذکر نه کوي چې کې ستاره رجولیت خرابيږي تبه فروغ قائم ساتي کنه بیا زما ګوره فتو ډیر خلکو خوخه کړي علماو کې ماتیا دا خدمات عبارتونه شامل لیکل دي په دې سره نم حرمت راځي پای پکینی کې پای چاته سوکي دا وس یو غپی کنه بس الی اخری وشو کنه هغه وخت سره نه هم چې دا عمل چې کوم دی نو دا عمل د رجولیت خلاف دی جوان مردانه بالکل خلاف دی د خدای مخکې وداسي اعمال نه کوي چاہے کې ستا رجولیت او جوان مردی چې کوم دا هغه مجروح شي وکان ابو وائل بس قرات رجل فی حجر امراتی جولای دخذ جائز وی جائز دی او جی جائز دی او دلائل ګورا وکان ابو وائل تابی یرسل خادمه دبل گلا خپل ویزا ویا حایزن جدا به حایزا اوس دا خادم نه دا لفظ کوم د کنه مشترک دی د دې اطلاق ماده او په مذکر دواړو باندې کیږي لکه امام شو یا د دې زمانه ډاکټر شو اوس لفظ ډاکټر سړی ته وي او ډاکټر خزه ته وي ډاکټر مسز فلان او ډاکټر چودري فلان خان فلان یوسل خادمو ویا حایزن الا بیرزین ابو وائل بخپل خادمه حایزه بلې گلا بیرزین تا فتاتی بالمصحف دې بولا قران مجید راوړو فتمسکو بعلاقته نو دې خادمه با دا قران مجید اوچت کړهو پس سره دا کسوړې په لاس سره هغه پړو سره هغه تارونو سره اباز داسې کړه قران مجید په خوا به خلق کسوړ جوړولې باقاعده د قران د کسوړې باندې د لاس ته سیبو پرای سره خلق وړله او دا عمل چې کوم دی پنځ د امام ابو حنیفه جایز دی او باقی ائمه حضرات چې کوم دی ناغي پنځ جایز ځکه نه دی چاله کدا او چتول د قران په دې کیفیت باندې دا د قران به حرمتی ده نور د هي سره دغه څه مسله نه ده خو نفس به حرمتی ده چې دا چې ضرورت کړی دی پوښي امام ابو حنیفه وی عادت جوړول دي پکار او نفس کې سو کوچت کې بل ور کی په دې حالت دی ضرورت کې ضرورت به پورا کې دي شي منګ مو چې عادت جوړول دي پکار لیکن کې چر داسي یو هيئت وشي او تعالی سو قران مجید راوړي کتاب راوړي نو خیر دراوړي شي دیوانه پوښوي د دین دا معلومه شو چې کتاب درندول دا جایز نه دي لکه موږ کتاب راوړو او داسې په لارې وړل دا جایز نه دي وچاته کو داسې ادب سره او احترام سره لکه چې دا سری سره نیولې وسګدي
او داسې راشي بیا داسې کې دي نو خیر دې نه بغیر کیږي نه. چلو او علماء کرام فرمایي چې امام بخاری علیه رحمت دلته کې تایید د مسلک حنفی وکړو. چلو مخکې دا وبه قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية ان امه حدثته ان عائشة حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم منصور ابن صفیه وی چې د مور صفیه د ته حدیث بیان کا چان عائشة حدثتها حتی عائشہ به صفیه ته بیان کړو چان نبی صلی الله علیه وسلم کان یتکی فی حجری و نبی علیہ السلام چې تکیا به لګولې وا زما په جولای وانا حائزن ثم يقرأ القرآن او بیا د قرآن عظیم لسته. اوس دې کې سوال دا دی چې باب خدا ذکر کړو څنګه قرات الرجل فی حجر امراتی وای حائزن انو حدیث ثابت څه کړه او حملم راغی د دې وجه چې ستا ته چې دا خزه په جولای کې سر کېږي نو قرآن عظیم خوستا په سینه کې شو نو چې ته اوچت کړو دا څه چې قرآن مجید اوچت کړ جی باب من سمع نفاس حیضه. ګورا علماء کرام او صلحای امت امام بخاری رحم الله دې باب نه دا ثابتې چاله په حیض باندې اطلاق د نفاس او په نفاس باندې اطلاق د حیض دا جائز دی. من سمن نفاس حیضا یعنی په نفاس باندې کې د حیض اطلاق وشي نو دا جائز دی. زمګه حاشی په دې باندې لغونه باس کړ دې چې یو نفاس دی یو نفاس دی د کسر نون هغه نفاس د سرخته ویني ته وي او بزم نون چې کوم دی دغه اطلاق په حیض باندې راځي لکه نفستی نفاس باندې نفستی بمعنی د حیض دی. باب من سمن نفاس حیضا چلو آسان دی. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب بنت ام سلمة زینب بنت ام سلمہ حدثت ان ام سلمہ حدثتها زینب چلو دو ام سلمی دا دی ابي سلمہ روایت کړو چان ام سلمہ حدثتها ام سلمی دی یحیی ابن کثیر کنا ام سلمی دی ته بیان کړو به بینا انا ما نبی صلی الله علیه وسلم یورزه حضرت صلی الله علیه وسلم سره ما دا بیبی دا کنه ام سلمہ صاحبہ مستجیات فی خمیستنا په دې حال کې چې ډډه لګونکو ما یعنی پراته ما فی خمیستن په کمبل کې پاګرم صادر کې اذ حزتو ناصافه بیمار شوم عادت راغې فان سللتو نوروغنی په پټا برسن را بار شوما ځان میرا بار کا فاخذتو ثياب حیضتی نما واغستی جامې د حیض خپل ګور دانش مکه زبر بنداو ما وګوره د حیض پر زنانی بل جامې استعمالي او دارنګي د حیض پر خلق زنانی بل جامې استعمالي چای ته کورسف وي نو معنا یا خو ثياب حیضتی هغه جامې د حیض یعنی بل جوړه بل کمیس بل پرتوب یا معنا نفس هغه لباس چې استعمالي زنانه په دوران د حیض فقال حضرت راتوی انوفستی حیض شوی قلت ما نام آو فدعانی ما توازو کا فاستجات ماو فی الخمیلہ ودشما حضرت سیب سر یوزے پدی کمبل کی اس دید نمانس شوا فاتذ النساء فی المحیز امام بخاری وی چې مراد د اعتزال نه جماع اعتزال دی مطلقی اعتزال نه دی وګورو ام سلمہ حضرت سره په بستر کې پراته ده یو کټ باندې دواړو دي نو چې دواړو دي خو اختلاط د جسم سره خرازي نو معلوم شي چې اختلاط د جسم سره جایز دی البته جماع حرام ده وفاتذلون اعتزال من الجماع مراد دی نه کې اعتزال مطلقی نساء جی قربان باب دې په بیان د مباشرت ته حایزه الکه ماته ته ترمذی کې ویلو چې اکثر زمنګ د خلقو مزاج کې او متبادر په ذهن
چې لفظ مباشرت راشي نو موږ منډه کو جما تا چې بعد دینه خو جما مراد ده حالانکه مباشرت وی اتصال بشرة الرجل ببشرة المرأة الکه د سړی بدن د خزي بدن سره چې یو شي یو د چې دې ته مباشرت وی جما معنی نه ده د مباشرت ٹھیک شو کنه لکه اوس غاړه غړې شو نو مباشرت شو ستا بدن سره دې بدن ټچ شو نو مباشرت دی نو مقصد دا د مباشرت الحائض معنی نږدې کول د خپل بدن د حائض سره دا جایز دی ځکه دی حیض سره د خزي بدن چې کوم دی هغه نه پلیتیږي دا خو نجاست ته نو دا حکمی نجاست ته جی وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود حدثنا قبيصة ويقا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم بن الاسود عن العائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ما غسل کو ما او نبی علیہ السلام د یو لوخنا وکلانا جنوب امو دوار په بیمار جنوب من باندې غسل واجب وو وکانا یامرنی او نبی علیہ السلام چې ما ته حکم کو فاعتذروا نما با لنګ اوتړ فاعتذروا نما بزان نه جامه تاوکړه فیباشرنی پیغمبر اسلام ما سره خپل بدن یو ځای کاو وانا حائض او زو په حیض کې وما وکان یخرج راسو الیا و معتکف حضرت پر جمعه سربار کا پدا سے حال کې چې پیغمبر پاک په اعتکاف کې فاغسلوه نما بل سرویز وانا حائض او زو په حیض کې وما ګوره موږ چې د فقہی کتابونه خفقېږه مخه پښتو خبره ده د فقہی کتابونه څنګه د شریقای وغیرہ وغیرہ کنه او یو باشورنی چې براغه فاتذرو نو معنا به موږ بدا کولا چې د ازار لپاسه عمل د جما وکړو خدا مراد نه دی غره ها ازار لپاسه عمل د جما خو دې پوښی لکه تفحیص شو تمحیص شو هغه ته مراد نه دی چې تکای نو خیر رستا و یو ده خو مقصد د پیغمبر دیږي چې هغه مراد نشي کېده ځکه چې دا هغه سړی چې په شاوت په ډیر زیات غالبي انو د شاوت فراغت ته پاره بل څه ذریعہ نیوي نو دې به یو قسم مجبور شي نو د حضرت صلی الله علیه وسلم د پاره څه مجبوری و یو مثال دې فاعتذروا ما بلنګو بلنګ معنی دانو چې مباشرت د پاره ما ځان به تیار کړ معنی دا چې لنګ مې زکاو چې زما د بدن نه حضرت بدن تصوینا داغ سټی کې ونه لګي د حضرت بدن ناپاک نشي دا اتزار برای حفاظت ہو فیباشر مانا دا چې بیا به موږ یو بل سره یو ځای ودشو ادي بین سطور محشی دا ذکر کړی هغه چې خلکو ذهن کیږي اکثر د فقہ سره وي او باشون کې لوی لنځ اقا جوړي هغه ته مراد نه ده وانا حائض ٹھیک شو وکان یخرج راسه الیا زکه چې جما خو چې صادر بیا جما چرته کی نیک وختو فاتذروا وانا وكان يخرج راسه اليا ومعتكف فاغسلوا وانا حائض مخذا وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن موسى اخبرنا ابو اسحاق وهو الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشه قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وايهم يملك اربه كما كان النبي صلی الله علیه وسلم یملک الله ګور مولانا صاحب مذاهب ما ذکر بیان نه کړ ترمذی کومه ویل دي بیا خامخ سبق صلی غدو خدا یو مختصره خبره بوکو بڑے امام اور چھوٹے امام کی بات ہے لوی امامان اور واڑے امامان امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام یوسف دا لوی امامان ابو حنیفہ مالک شافعی امام یوسف رحمهم الله د دوی بل قول دی
امام احمد اور امام محمد چھوٹی امامان دودی بیل قول دے خدا خیر دی لیکن تھوڑا سا مختصر خاکہ دا بیان کما چې ترمذی کی بمینی ویلی ملاقات د سړی خپل خزي سره دا په درې قسمه ده یو داده علماء کرام صلحای امت چې جامع اغوستی دي دواړو او دواړه یو ځای پراته دي او انتفاع د سړی د خزینه نامنه براو د زنګانه نه کتا عند الکل جائز پدې کې د هیڅ اختلاف نشته نمنه برا زنګون نه لاندې دلته پیدا غستل د زوج د خپل زوجینا عند الکل جائز پدې کې د هیڅ اختلاف نشته پیدا د خاوند د خپل خزینه نامنه لاندې د زنګون نه باندې بلا حائل چغه جما ده عند الکل حرام ده پدې کې د هیڅ اختلاف نشته اوس مسله دا ده د نامنه لاندې د زنګون نه باندې سره د تحرز د جماعه چې یو خاوند د خپل خزینه پیدا اخلي نو دې څه حکم دی سره د دینه چې احتراز د جماعه کوي نو څه حکم دی امام چھوٹی امامان امام احمد و محمد رحم الله فرمایي یتقی ان موضع شعار الدم ويفعل ما شاء ادخال جما بنگئی او بلا حجاب بلا کمیس بلا پرتوک بلا اتزار د خپل شغل پورا کولیش شغل پورا کولیشي مشران امامان چې کوم دي هغه وینا حدیث کې راځي چاشوی فاتذرو ما به انتظار کو نامنه کته د زنګون نه برا خاوند خپل شغل بغیر د حائل د جامع نه نشي پورا کوله او د لوی خلقو خبري لوی وی ځکه چې من یرا حول الهما یوشک ان یواقع فيه ان یوقع فيه خو یواقع جو کړي کله ورشونه چار پیره چورلې نو کې دې شي چې ورته یو ورده او هغه وی چې ګوره مسلم شریف کی راضی 143 صفحه کې ما ترمذی کتاب ته اړولو 143 اسنو کل شیء الا النکاح او الا النکاح په معنی جما ده معنی جما او سره مکه او نور چې ارس چې کوي خو ارس خو بدغه چې تفحیز به نور بسی خو چې بیا هم دغه چې تفحیز شروع وي د بیا د سړی سترګې توري د بیا په دې باندې نه پويږي چې دوزخ ته پردې مدغه وخت تیاری تا خیال ورته نو دې تحرز نشي کولای نو دې لپاره د مشرانو ائمه خبره ده چې انتظار نه بغیر انتفاع غسل دا ممنوع دي امام مالک امام ابو حنیفه امام شافعی امام محمد صاحب انتظار او امام احمد امام محمد بدون الاتزار يجوز لیکن منګه وی چې نه مې را خبره به یاد کړي جی او دا حدیث هم زمونږ د ائمه مشرانو دلیل دی قال کان اذانا اذا کان حائزن زمونږ بیانو نه به یو به بیمار شوا فراد رسول الله صلی الله علیه وسلم یباشرها اراده و د حضرت چایس خپل بدن یوځي کی فامر ان تتذرا فی فور حیضتها حکم به ورتا چې دا ځان نه جامه کپڑا راټول کی راون غاړي ځان پرتوګ لنګ واچي فی فور حیضتها په ابتدای زمانه د حیض لکه دی وخت خامخه زیاتی کنا او د تلويث خطرات زیات وي ثم یباشرها بیا به سره بدن یوځي کاو قال فرمای وایکم یملکو اربه یا اربه یا عربه
او سبحان الله ماشاء الله. عائشہ رضی اللہ عنہا نقطہ ذکر کی چې ګوره ته ودا سے نه کوي تا ته وی ته ودا سے نه کوي ولی ایکم یملک اربه اربا بما حاجت کم یو دتا سنا کنټرول کول شي د خپل حاجت دا خو چې شاوت راشي بیا کنټرول مشکل وي نو ته دا سم کوا کنټرول بنی شي کوله هغه د الله پیغمبرو او هغه کنټرول کول شو او یو د اربه چې اربه شي نو معنا اعلی ده ایکم یملکو اربه کم یو د تاسو نه چې قابو بو ساتي خپل اعلی د بیزه استعمال نه څوک به قابو ساتي دا نه ساتل کیږي اربه هغه اعلی ذکر او اربه بمعنی ده نفس حاجت یعنی شهوت وغیرہ کما کان نبی صلی الله علیه وسلم یملک اربه لکه جو پیغمبر علیہ السلام چې کنټرول وکاو په خپل حاجت او شهوت یا یملک اربه الی اخره. تابو خالد و جریر ان شیبانی ټیک شو ولانا دغه وجو چې بعض علما وی چې بډاګانو ته اجازت او ځوانانو ته اجازت نشته ده اې د خپل سبق کې مشغولې جی. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امرأة من نسائه امرها فتزرت کله چې به اراده کوله چې بدن ملاو کوي خپل بیبي سره امره حکم به ورتو کو فتزرت تای بلنګو تړ جامه وهي حائض راو سفیان الشیبان. چلو باب ترک الحائض الصوم باب دې په بیان د پری خودو د حائضی زنانی روجي لرا ورمګه ترمذی کې ویلو امام بخاری کو مزاج بیل دی فاتل النساء استثناءات ذکر کړي وشګنا اعتزال کا ها مباشرت کول شي ها جولای کې ول سر خوده شي ها پر سر پیوینځل شي ٹھیک شو اوس دا چردا خو په دې احکاماتو کې دا خو په شان د پاکو خود شو کارا نو بیا به مزم کوي وینا نه مزبه نه کوي زکه چې پاکه خو نه ځکنه او مز دې پاره خو طهارت ضروری دی او دې کې طهارت شته نه د طهارت فقدان دی نو ترک الحائض الصلاه خذبا حالت حیض کې مز نه کوي او دارنګ روجب نه ساتي خو یقضي الصوم ولا تقضي الصلاه. ٹھیک شو بیا روسو 43 صفحه کې روسو 46 صفحه کې دې تفصیل ده. شپږ سره ختمه صفحه کې مستقل باب دی باب لا تقضي الحائض الصلاه مستقل باب دی بالکل په من صفحه کې الته حکم دی چې قضا به د صلات په ناراضي او نور خبره مونږه وکړي اټول کې خسته نقطه د غنگوی علیه رحمت وا. چلو وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو اسلم عن اياز بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال دا داس مونږه حدیث مونږه ویل مکه چرته نه ها کتاب ایمان کې لرا ها جی. فقال يا معشر النساء تصدقنا فاني اريدهن اكثر اهل النار. ګور خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فی اضحى و فطر حضرت راوت پر لوی اختر موس کی یا پوڑ کی اختر کی لل مصلا چاته عیدگاہ تا فمر علی النساء نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر شو په خوا کې د خزونه د خزو خوانه تیر شو معنا د نبی علیہ السلام په زمانہ کې د حضرت سے حکم داو چې دا زنانی بم عیدگاہ تراتلې او دای مقصد داو چې د خلق باندې په کفار باندې مسلمانانو روب غالب شي نارینه بم راتلو زنانی براته او عیدگاہ بډک ډکو مقصد داو چې په دشمن باندې په کافر باندې په منافق باندې دا خپل روب احکار کول په غرض باندې زنانی براله غاب د رجال بالکل جدا بناسته وي کله پیغمبر اسلام با رجال او توازن نصیحت وکا
راغی نه پس په پیغمبر اسلام زنانو سخراغه ورغی ته نصیحت کو الکه په دې باندې مخکې خبره تیر شوې ده حتی بلال رضی الله عنه چو راغی په آی صادر خور کو چندې مراوړ زنانو نه فمر علی النساء فقال یا معاشر النساء اے د خذو ټول گیا تصدقنا خیرات کوي فإني أريدكن أكثر على النار بشکا خود شوی تاسو ماتا اکثر علی النار د ناریانو کې نزیات تاسو ماتا اکثر علی النار ښکار شوی ہے یعنی جهنم کې د ټول خلقو په مقابله کې تاسو خزي زیاتی ہے او دغه وجدلتم د دامن مخدادي سویل دمر پورې مې ویل او بیا موږ په دې باس کړو چې اکثر علی النار څنګه شو چې یو جنتی ته دوه خزي او صالح خزي او سل ملاويږي بیا خزي خو په جنت کې زیاتی شو کنه او دې حدیث کې راغی چې خزي په نار کې زیاتی دي دغه یو جواب ده چې دا ابتدایي دخولی زمانہ ده اولا چې کوم دین سړی او خزي با عصات المؤمنین عصات النساء مؤمنات هغه هم جنت ته نو دی هغه په مقابله کې د رجال موازنه چې موږ کوو نو په جهنم کې به خزي سواوي چې بیا د خزي با پس د دین چې تعذيب وشي بیا به دی او وخت کله شي او جنت ته بلاړ شي بیا به په جهنم کې کمی پاتې شي مثلا شو یا په اعتبار د عام معذبینو د خزي چې کوم دینو دا به زیاتی وي او ځکه چې د تعذيب اسباب چې دي په مقابله د رجال او خزو کې سوا دي واغه څنګه نو په خپل ذکر کوي فإن يريدكن أكثر للنار فقلنا وبما يا رسول الله دا په کومي وجه اے د الله پیغمبر قال حضرت فرمایل تکسرن اللعن او تاسو زیادت کوي په لعنت ویلو کې وتکفرن العشیر او تاسو ناشکری کوي د خاوندانو باب کفرن دون کفرن کې تکفرن العشیر راغله ټیک شو مولانا یو خدا دې چې د خود په مزاج کې لعنت کثرت سره وي معمولی خبري بس لعنت شه لعنتی کنه دې لپاره قران کې ان غضب الله علیها ویل دي لکه چې غضب نه یریږي او لعنت نه یریږي لعنت خودم له استعمالي په کثرت سره لکه د حمار زورات چې په کثرت سره او پاغي منسوخ پروا نه ساتي نو دیم د اخراج د کلمې د لعنت سره هم څه پروا نه ساتي د مخوت تکفرن العشیره کفران د عشیری چې کم دی دا په خودو کې زیات دی په مقابله د نورو کې لکه حتی کې ما ته طویلو کې ټول عمر چې دی یو سړی خپل خزې سره همدردي کوي او احسانات کوي او سبقونه ولا قضا کوي او بیا ورته غزي او راضي لیکن کې چره ولا یو ورځ سپېړه واچولا نوې بزما مور خپل د خدای غر کې چې دې سپېرته ور کړو ما او ستا په کور کې ما یو ورځ د خوشاله نه راکټلې حالانکه کتاب ځان شلولي پوښې کنه سنه څه کپڑے بدراوړي د خوراک سونه بدراوړي او د دنیا مینی ور سره کړی خو پوښې کنه کې یو ورځ ورته غوسه وکړه بیا به کار خرابي او تکفرن العشیره د دې مزاج کې دغه څه دی ما رأيت من ناقصات عقل و دین ما ندلی دلی سوک من ناقصات عقل باوجود دا کموالی دا عقلنا و دین او باوجود دا کموالی دا دیننا اذهبا للب الرجل الحازم ختمون کی اڑن کی زائلک ان کی عقل دیو سڑی خیار من اهدا کننا دتا سکنا مانا ما دنیا کی سوگنی دلی چې یو عقل من سړینا بیا عقل جوړ کی اوار پارته خطا کی دتا سنا پوښي کته ډیرو خيار منطقي کنه او دا کله منطق ته نشي ستاره دی پوښي کنه هغه به دې فعل کی هغه څنګه چې کوم خبرې دي توبه وباسه حضرت فرمای ما رأيت من ناقصات عقل و دین معنی دې کتل سوق داسې مخلوق چې باوجود دینه چې نقصان عقلی وي او نقصان دینی هم وي اذهبا للب الرجل لب عقل ته وي اذهب معنی اذهاب ختمون کی عقل د سړی لرا من اهدا کو نه د تاسو نه او دغه سیدا
قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا دی خوزوی د الله پیغمبر زمونږ د دین نقصان څه دی او زمونږ د عقل نقصان څه دی یا رسول الله اے د الله نبی قالوا فرمایل الیسا شهادت المرات مثل نصف شهادت الرجل آیا نه دا گوی د خزی په مقابله دا نیمی گوی د سړی دا تاسو عقل کم دی کنه په شهادت کې دو سړی دي او که دو سړی نه یو سړی او دو خزی دي نو تاسو د دو خود عقل د یو سړي برابر نه دی تاسو د دو خود شهادت د یو سړي شهادت مقابله کې نه دی معلومه شو چې تاسو عقل د سړونو کم دی کنه قلنا بلا قال فذلك من نقصان عقلها دغه نقصان د عقل دی او بعض علماء کرام فرمایي لکه د مشکات په تقریرونو کې بعض علماء خبر سوا کړی دا چې ګوره نبی اسلام ویلو ما رأيت من ناقصات عقل و دین ګوره ناقصات عقل و دین پیغمبر اسلام عقل مخکې ذکر ک او دین رسو ذکر ک نو قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا نو دین مخکې راوړو عقل رسو ذکر ک نو دغه نقصان دین عقل وکړه نبی اسلام ما رأيت من ناقصات عقل و دین تاسو کې نقصان د عقل دی او نقصان د دین دی دوی له پکار چې ما نقصانو دیننا ما نقصانو عقلنا و دیننا او دوی چې ما نقصانو دیننا و عقلنا د پیغمبر خبره ورته یاد پاتې نشوا خدغه خو نقصانو کنه نور بسي څنګه ورته کنه یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عقل مخ ذکر کا ځکه چې عقل دا بنیاد دې د د معرفت دین او عقل چې کم دی نو دا د انسان سره جب ابتداءً پیدا کړی شوی دی ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عقل ذکر مخ کړی دی او ما نقصان دیننا واقرنا او دوی په اعتبار د ظاهر او قتل دوی دین مخ کړ قال نبی علیہ السلام الیس شهادت المرات مثل نصف شهادت الرجل قلنا بلا قال فذلك من نقصان عقلها فأليست اذا حاجت او نقصان دین څه دی اینه دا خبره کله چې خدا حایز شي لم تصل مزنکی ولم تصم او رجین ساتیم دا نقصان دین نشو قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینها نو دا ستاسو دینی نقصان شو نو تاسو کې دینی کمی شو او سړو کې دینی کمی نشته ده اوس دې کې دا سوال دی چې د خودو کې نقصان د عقل نقصان د دینو تصدقنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته امر به صدقه وکړه دې څه نسبت ده دغه وجه دا چې کله انسان کې څه کمی راشي نو دینی کمی دا سبب د غصې د باری تعالی دی او د غصې د باری تعالی ختمولو سبب صدقه ده الصدقه تطفئ غضب الرب آیا چونکی دا دینی نقصان او دینی عقل دې سره د انسان په بدن کې څه پیدا کی بخل پیدا کیږي او په صدقې سره سخا پیدا کیږي نو مزاج د بخل په سخا بدلیږي د خپل خوونه بدل کړي او چې خوې بدلیږي نو لکه په اخراج د صدقې سره خوې بدلیږي جی باب تقبل حائز ستړي شوي تاسو